نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نیا تعلیمی سال اور ہماری ذمہ داری د خپل ذمہواری د پیژندو دپاره د ټولو نه اهم ضروری خبره دا ده چې ته ځان وپېژنې چې ته څوک یې. هو آر یو، اپنی آپ کو پہچانو. دا پہچان دومره ضروری دی چې یو ایس ایس پی دی عبدالخالق نومې دی په کویټه کې دی، نو هغه پټکی والی دی او غټه ګیرې پرېښې ده، نو هغه پولیس یې نه پېژني، نه پولیس ورله ډوس اهمیت نه ورکوي. نو دی ورته وی آی ایم ایس ایس پی عبدالخالق. نو خدا ویلو هغه وی سر 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 سر، دا سر سر هغه ځکه وی چې هغه وپېژندو. نو چې کله ته حاکم وپېژنې نو د حکم قدر به یې رسره بیا لوي. زمونږ یو ډاکټر صاحب و، هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس زوی و، نو هغه هغې د پېښور و، نو هغه هغې سپیشلایزیشن له برطانیې ته ولېږون چې واپس راغی نو غټه ګیره یې پرېښې وه، پټکی یې والی و، نو چا نه پېژندو. نو لیډي ریډینګ هسپتال ته چې راغی نه هغه سرو ټوپو والا به په ګېټونو ولاړو، هغو دننه نه پرېښودو. نو هغه ورته وی آی ایم ډاکټر کامران. نو بیا ورته هغې وی سر سر سر. پہچان ډېر ضروري دی. دیو جن وی من عرف نفسه فقد عرف ربه. څوک چې ځان پېژني هغه الله پېژني. نو ځان به پېژنو چې موږ څوک یو. د هغې نه پس به بیا خپله ذمواري چې زموږ کومه ذمواري ده د هغې د پوره کولو کوشش به کوو. ویل تاسو موږ ټول چې یو موږ د الله خلیفګان یو، او خلیفه دې ته وایي چې الله څه کارونه موږ ته حواله کړي چې دا به کوئ. کله چې پرنسپل صاحب یا ډایرکټر صاحب په اداره کې نه وي نو هغه څوک نایب مقرر کړي چې زما د فرایضو زما د ذموارۍ چې دی دې لوک اپټر ته کوه، وی پلانې د هغه په ځای کار کوي. نو الله په څه کارونو کې دا ځمکه موږ ته حواله کړې ده چې دا به کوئ. او د دې دپاره یو ټیسټ ارینج کړی و چې هغه زموږ نیکه پاس کړی و. وعلم آدم الاسماء كلها. آدم ته نومونه لاول وښول او فرشتو له نه ورتلل. نو چې کله د فرشتو نه یې تپوس وکړو نو هغو له پته نه وه. نو آدم پاس شو او ته ویلی چې فرشتې پیل شوې. نو آدم د پاس کېدو نه پس فرشتو ته الله ووی چې اوس دته سرنډر شئ، دته سلامي وکئ ځکه ده وګټله. نو ګټلې په څه وه؟ اسماء کلها. اسماء دې ته وایي چې د هر شي نوم، د هغې نیچر، د هغې پراپرټیز، د هغې فواید او د هغې د نقصانات ورته پته وه. ته ویلی شئ چې د بوټو علم ورته و نو دې ته باټني وایي، اته ورته وایي چې د ځناورو د زندسرو علم ورته و نو دې ته زوالوجي وایي. اته ویلی شئ چې فزیکل لاس چې دي، قوانین چې دي، دې ته فزیکس وایي. نو دا ټول آدم علیه السلام د په مزغو کې کمپیوټرایز کړل، سټور یې کړل او هغه له ورتلل. چې کله وله ورتلل نو د هغې نه پس ورته خلافت میلاو شو.
نو سبق زده کول، ځان په خبره پوه کول، دا د ذمہوارۍ د پوره کولو لومبنی شرط دی. یو سړی په عثمانیه کالج او په غزالی سکول کې یا په غزالی کالج کې سبق وای، نو هغه ته پکار دی چې د یو شي نوم ولم ورځي، نیچر ورته هم پته وي. لکه تاسو زما په لاس کې دا ګیلاس دی، دې ته ګیلاس وای، خو په دې کې دننه چې دې ته بچو څه وایي؟ اوبه ورته وایي. خو دا د عام سړي ټرمینالوجي ده. زه تاسو ته وایم چې آدم علیه السلام ته کمپوزیشن ښوولی و چې دا اوبه د څه نه جوړې دي، نو تاسو به راته څه وایه؟ H2O. نو ګوره ته پې پوهېږې. نو بیا زه تا ته وایم چې H2O کې یو هایډروجن دی چې د هغې دوه ایټمې دي، یو اکسیجن دی. نو ہائیڈروجن سے کہیں، نو تب آتا پر جواب کیوں ہے؟ ایک خود جلتی ہے اور دوسرا جلنے میں مدد دیتی ہے. نو بیا عوام چوبہ سے کہیں، نو تو یہ جلاؤ کو بجھاتی ہے. یہ ایک جلتی ہے دوسرے جلنے میں مدد دیتی ہے. کچھ داغے نا کم پروڈکٹ جوڑ شوی رہ سکئی آغا مڑی ہو دیتا وہی چتا تا پتائی. وعلم آدم الاسماء کلها. نوڑو بنیزی موارد ماستا دادا چه منگا پا خبر ازان پوه کو. نو چه کلتا پا خبر ازان پوه که نو 3 گروپا جوڑے گی. یو آغا کسان دی چه خبر ازده کئی لکا تاسو، یو آغا کسان دی چه خبر خی لکا دا، یو آغا کسان دی چه داغی بچی دی. نو پا آغی که اکثر دا دی مشرانو دی، نو دا چا پا زیمه باندی خوول دی، نو دا چا پا زیمه باندی ازده کول دی، نو د چا په ذمه باندې تربیت ته هغې ته والدین وایي. دا درې واړه به خپل خپل کار کوي. علم چې دی که نه، د علم اصل منبع چې د هغه قرآن دی چې تا ته کومه راځي. خو د قرآن علم دومره ډېر دی چې د هر چا ظرف، د هر چا لوښی دومره غټ نه وي چې هغه ابزارب کي. نو دا موږ چې کوم فزیکس، کیمسټري او دا علوم وایو که نه، فقه، منطق به پخوا وی، دا ستا دا مازغه دې ته تیاری چې ستا دې مزغو ته دغه خبره راشي. لکه وعلم آدم الاسماء کلها ما تاسو ته ووې، او تاسو د اوبو په باره کې چې کوم تفصیل ما ووي دا تاسو ځکه پې پوه شوئ چې ستاسو ظرف چې دی هغه د دې قابل و. تاسو هایډروجن پیژندو، تاسو اکسیجن پیژندو، تاسو H2O پیژندو، تاسو د اوبو خاصیتونه پیژندل. نو دغه علم تاسو په مزغو کې راغی. نو دا مونږ چې دا دلته کم سبق وایو، دا خپل ظرف جوړو، خپل لوښی جوړو چې د قرآن هغه علم دې ته راشي. نو د چا ظرف چې څومره غټي دومره غټ علم هغه ته راشي. لکه ډاکټر قدیر ظرف غټو، نو هغه ته غټ علم راغی، او ما تا را ظرف لږ کمزوری دی، نو موږ ته به کم علم راځي. نو د علم دپاره د لوښي د ظرف ته تیارولو دپاره دا موږ دلته سار راځو او ماسپښین بیا ځو. نو دا علم چې موږ حاصلو، نو موږ خپل ظرف بړاوو. د دې علم د حاصلولو دپاره زمونږ وایي چې د اصل شی چې دی قرآن دی. نو قرآن موږ ته هدایت راکوي چې ته به یو څو احتیاطه کې. نو یو ده، یو موږ ته په دې صورت انفال کې یو خبره کړې وه چې تاسو به داسې کوئ که نه چې قل الانفال لله والرسول. تاله پکار نه دي چې په پیسو مین شي. کله چې ستا فکر ټول پیسو ته وي، بیا علم نشي راته. علم او پیسې دا د یو بل بنې دي. نو چې ته یوه خوشحاله، نو بله بیا خفه کېږي. دیو جن چې کم ډاکټران هغه ډومبنی FCPS ډومبنی کلاس وکړي، ان ډومبنی ایگزام پاس کړي، اره دویم ایگزام نه مخکې پریکټس شروع کړي جو چې ته خبرېږي جو فیل شوی. وی هلکه جو په آخر کې ډوپري دي، وی مړه خو پریکټس ته نو کوم باندې چې کم خلک پریکټس کوي پیسو ته کار وایي، نه سبق نشي زده کولی. کم کسان چې د سبق دپاره روس ته تللی دي او هغوی ته دا پته لګېدله چې د دې ځای نه کپړه اوسې په روس کې خرڅه کې، نو دومره پیسې پې کېږي. او چې د روس نه چیدم راوړې په کراچۍ کې خرڅ کې، نو دومره چې سټوډنټ دا کاروبار شروع کړي بیا په سبق نه پوهېږي. نو د سبق دپاره لومبنی شرط دا دی چې ته به د پیسو به د ذهن نه وباسې. دس از سمثینګ سیکنډري. کم خلق لکه یو استاز دی، هغه PhD دی، نو هغه ته ځان په دې بدکار چې زه پرایمرۍ ته پړهیي کوم، دی اوس د علم قدر د سره نشته، د سره د پیسو قدر دی. او د کمو خلقو سره چې د علم قدر وي، نو هغه دې ته نه ګوري، ځکه چې علم کو پیسوں کے ترازو میں نہیں تولتے.
لومبنی شرط دا دی چې په پیسو به مین نه ځکه چې کم خلق په پیسو مینی نو که هغه وکیلی نو هم بې اعتباری که هغه ډاکټري نو هغه هم بې اعتباری ډاکټر صاحب ته چې دا پته ولګي چې د دې سړي زه د اپنډکس اپریشن کومه او دا غریب خو ناپوه دی او د ده په دې دغه کې په خېټه کې یو ګرده ده او دا ګرده کو ته ما ویستن دی ته اډو خبرېږي نه او که ما خرڅه کړه نو 2 لکه روپۍ کوي جو خرڅوي نو خلک د ګردو کاروبار کوي په دې پبو کې یو ډاکټر صاحب نیولې او پښتونو او هغه د ګردو کاروبار کوي نو کم سړی چې په پیسه مین شو نو هغه که زوی نو اکثر خپل پلار ولي او که هغه پلاري نو هغه خپله ښځه ولي د پیسو د لاسه اره ناروا کوي نو لومبنی شرط دا دی چې قل الانفال لله والرسول پیسې هغې ته پرېږدئ که په پیسو مین شوی نو ورته څه وایي واتقوا الله دا یره دا د پیسو دا مینه دړه نه لرې کوي او د خدای نه ویریږئ دویم نمبر څه شی دویم نمبر شرط د دې لپاره دا دی الله تعالی چې په قرآن کې خولی واصلحو ذات بینکم په آپس کې روغه ساتئ په کم ځای کې چې جګړه ډېرې او کم خلق چې جګړماري او پرځول کوي داس خلق سبق نشي ویلی دې زده کړه نشي کولی ځکه واصلحو ذات بینکم په آپس کې به صلح ساتئ نو که د پرنسپل او د سټاف جګړئ او که د چاچا او د استاد جګړئ او که د هلک سره جګړئ او که د نهم او د لسم د کلاس جګړئ دا خلق سبق نشي ویلی دې د جګړو نه دي وزګار بعضې بدقسمته خلقو ته چې ته ګورې مخې له درشي یو فایل به یې په لاس کي وایي څه کوې وایي خور مې را باندې رپورټ کړی دی یا په ماما باندې موږ رپورټ کړی دی چې زما د مور برخه راکړي او اکثر خلق اوس د عدالتونو هغه کم کس چې د دغه ویشي د عدالت د اډرونه ویشي هغه وایي بقله رالم په ټول بونیر کې ګرځمه هر چا دغه کیس داخل کړی دی د جایداد په خپله هېڅوک نه ورکوي د بل نه غواړي ولې خلق په پیسو مین دی نو الله وایي واصلحو ذات بینکم نو په کم کلاس کې او په کومه اداره کې چې ماحول فرینډلی هلته علم خورېږي په کومه اداره کې چې په آپس کې اختلافات دي هلته علم نشي خورېدی نو وایي هلکه د سپریم کورټ د ججانو په منځ کې اختلاف دی نو وایي عدالت نه ته د امید د فیصله د انصاف دغه تمه نشي کولی خدای مکه که تا ته ووایي چې د جرنیلانو اختلاف دی نو بیا پاکستان د بچ کېدو څه چانس نشته نو اصلحو ذات بینکم دویم شرط دی دریم نمبر شرط چې په دې صورت کې ما تا ته ویلی و نو په هغې کې ما تا ته دا ویلي و چې ګوره چې ستا دا وکړو نو یو دا وعلى ربهم یتوکلون چېرته په خپل استاذ په خپل نسب په خپله کومبا په خپل وزیر اعظم په خپل جرنیل په خپل جج په دې اعتماد ونه کې اعتماد همیشه په الله کوه که الله وغواړي دغه خلق به ستا کار وکړي که الله ونه غواړي دغه خلق به دې خلاف شي نو علی ربهم یتوکلون دریم شرط دی چې که ته